سلامونه راتلل هر طرف نه سلامونه او ګټو به سلام کوو غونډو به سلام کوو هر طرف ته به سلام کوو زما عزتمندو وایي چې کله نبي صلوات والسلام دنیا ته راغلی نه د دنیا نه کله چې د مور نوست راغی او د مور نوست راغی امینه فرمایي مور بیبي چې ده که نه نبي سلام وایي چې زه په لاره باندې روانه وم نو د ګټو ګوټو به د سره سلامونه به راته سلامونه د ښیښې طرف نه د ګز طرف نه او چې کله به لمر و ما به وریځه له پاسه روانه وه کله چې به ما اوبه راخېژولې ویې به چې دی له پاسه راخته که نه وایي چې خلک راجمع شو عبدالمطلب ته ګیله وکړله چې داسې خوشبو دا لګوي تاسو دا خوشبو چې دا بار ته نه راوځي که نه هغه کور کې تپوس وکړو چې زما مور ته څنګه دا څه خوشبو راځي هغه ته فرمایي دا جانه یا وخت کې څه زه خوشبو نه لګوم خو چې د کلي نه دا نه وه زما ګېډې ته راغلی زما د الله په ذات باندې قسم وي دا وخت زما د داسې پیغمبر الله موږ را کړی رحیم کریم ذات معاف کوونکی داسې معاف کوونکی وایي چې یو وارې د ونې د لاندې پروت و یو سال کافر راغی وایي چې موقع ده بس نبي علیه السلام د ما سره د خندولو موقع ده وایي چې دا کله خپله توره راویسته او توره چې کله راویسته نبي علیه السلام د تورې په شرنګا سره راویښ شو چې کله راویښ شو نو دا کافر ورته دا ونه څوک بچ کړي الله نبي السلام څه وفرمایل الله زما الله به مستانه بچ کړي و هغه لاس پر پیدو شو چې لاس کله پر پیدو شو توره دې ارتاوه شوه توره دې ارتاوه شوه او چې کله توره ارتاوه شوه بیا نبی علیه السلام توره راوسته دا به زما رسول خلاصي بګر رحیم کریم ذات معاف کولو باندې نبی علیه السلام معاف په اسلام کې سبحان الله یو زنانه ولا زهر ورکوي زهر هغه زنانه راغله معاف کړه زهر دوه شیبه څومره تکلیفونه رسولي د دین لپاره ما یې خوند داسې نبي مونږ الله راکړی قیامت پر ورځ هغه مخکې څنګه ودرېږو دا سوچ وکړئ وایي چې چا د نبي علیه السلام سره محبت کړی نبي علیه الصلات والسلام به وایي راپرېږدئ زما دا ورونه راپرېږدئ او د حوض کوثر نه به له په خپلو مبارکو لاسو باندې اوبه ورکوي چا چې لږ محبت کړی وایي دله چې دی په جامونو کې اوبه ورکوي چا چې لږ کړی وایي لرې نه به ما ویني او بس ته یې وګرځي دا طوفان ته غلیدار پوره دی قیامت پر ورځ الله تعالی وایي دا خلک به راځي چا چې نبي سلام سره محبت کړی هغه سره ملاقات کېږي روان به یوه ډله به راشي وایي فرشتې به چې دی پاټک راکښته کړي الله رسول وکړه زما امتیان مې راپرېږدئ که نه 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 الله رسوله دا ستا امتیان دي اوستانه بعد دو چې دی په نصابو طرفو پر دو مذاق کوو نعوذ بالله دو پسې دی فشارې کولې الله رسول ووایي هلاک دې شو او سترې کړې جهنم صورت کب واده دی زمونږ د بچو واده د خپله مرضۍ د لور واده دی هلک واده دی د خپله مرضۍ غم دی غم چې دی په خپله مرضۍ باندې صلی الله علیه وسلم